نبی علیہ السلام کله د بیت المقدس نه بیت الله ته وګرځېد. يهود اعتراضات، د منافقین اعتراضات، د مشرکین اعتراضات او د انبیاء قبله باندې خدای هغه په خپل پریشان دي. دا ډیر اهتمام ورکوم. دیو جن قرآن کریم ذکر کې چې دا تاسو صرف جګړه په دې کې جوړ کړی د کوي په مسله کې اصل دین او اصل اسلام هغه ورکړی دی چې عبارت دی د اصلاح د عقیدې، د اصلاح د مشارع د عمل نه. نن سبا خزر خلکو صرف یو فرضه د دین راواخلي په هغه جګړه کې نور اسلام نه کېده. لکه بریلیانو عشق رسول کې دا عرس مناوي عرسونه مناوي دې دین ګرځول، حالانکه دغه بدعات دي. اصل دین چې عقیده ده، اصل دین چې اتباع سنت هغه پرې کېده. بدعات او رسومات دې ته دین وایي. دا ځنې خلکو زکات په صدر واغسله وې دې اسلام جاری کړ، اسلامي څنګه جاری کړ زکات پن اصل کې سود په 100 روپو پورې بس ورو وي. صاحبانو لا چې کم د دین سری دي دیو صدا مشرک دیو ته دا طریقه خو دره چې دا درو په باندې نوم زکات کړي نو 50 روپۍ مسجد ته به زکات شي. نو طالبان او مليان مجنګول حکومت منجول په غیب الله دا ورنه چې دا هغه درو په چې کم سود وي هغه له نوم د زکات حکومت کې خو دا تر دین سری دا چلو نه کوي. دا ورته چې دا څه وکړي هغه له نوم زکات کې خو او محتمین او طالبان باغې وجنګول ځکه محتمین څه واخلي هغه زکات او به طالبانو په نوم باندې وکړي به طالبان نو ورکړي په خبر کې محتوی مونږ من اخر دا راول یو طالب چې توخار هغه صاحب زکات ورته ویلي چې من زکات چې موږ تاسو له زکات درکړې دي محتوی دي هغه جرګې مرګې کولې محتوی په سر شپې بدمعشان راوځي ټول طالبان وویل ویټه کول چې تاسو به دې څه کار دی. نو طالبان او محتویان په دې وجنګول هغه به اتفاق په دې باندې اصل سود دی خدي ولنوم زکات کې دا اسلام جاری کوي. اسلام دغه ته ویل کېږي اسلام اصل عبارت دی د عقیدې د اصلاح نه، د معاشري د اصلاح نه، کل اسلام او د عمل د اصلاح نه. ليس البر ان تولوا وجوهكم بس تاسو صرف د قبله مسله وګرځوله. ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ندنی کی صرف اذا چوګرځوي خپل مخونه مشرق او مغرب ته ان تولوا وجوهكم وګرځوي تاسو خپل مخونه مشرق او مغرب ته. ولكن البر من امر بالله اصل دین داده. ولكن البر من ولكن البر بر من امر مجاز په جانب د خبر کې. ولكن البر بر من آمن بر ویل کېږي مفسر اسم جامع لكل خير. بر څه ویل کېږي اسم جامع لكل خير، اسم جامع د هر خیر د فاره. ولكن البر بر من آمن بالله اصل نیکی اصل خیر هغه نیکی دا چاره چې خپل عقیده صحیح کی، خپل معاشره صحیح کی، خپل عمل صحیح کی. لکه موږ تحقیق ذکر کوم اصل مقصد د اصلاح د امور ثلاثه ده یا په جانب د اسم کې مجاز. ولكن ذل بر من امر بالله نبی محمد صلی الله خاوند دې کوي هغه څوک دی چې هغه خپل عقیدی اصلاح راولي په دې امور سره، د معاشري اصلاح راولي په دغه امور سره چې شپه دی دا عمل اصلاح راولي. ولكن البر ولكن ذل بر من امر بالله اصل خاوند دې کوي او کامل دې کوي والا کامل بالورا هغه څوک دی امر بالله نه يهود نصارا یا صرف بیت المقدس تبخ دغه نه کیدا یا صرف مشرق تبخ دغه نه کیدا. ولكن البر من امر بالله خاوند دې کوي څوک چې ما راولي په الله باندې. ایمان بالله کې امام رازی رحمت الله علیه ذکر کوي ایمان بوجود الله، ایمان بقدرت الله، ایمان بذات الله، ایمان بصفات الله، ایمان ببقاء الله، ایمان بحیات الله، ایمان بټول صفات باندې دا ټول په دې کې داخل دي. آمن بالله چې یقین کې د الله په صفات باندې، یقین کې د الله په وجود باندې. لجماعت له انکار د صفات له کوي یا د هر انکار کې د وجود د الله نه، انکار کې په قدرت د الله باندې. لچې قدریه نعوذ بالله عاجز وي. آمن بالله انکار ته یقین کې په وحدانیت د الله باندې چې الله واحد لا شریک وګڼي. لکه مشرکین مکه د الله وجود مانو، د الله قدرت مانو، د الله عظمت مانو، لیکن به بس مخلوق د الله سره صدر کړل. دغه مؤمنان دي آمن بالله ایمان اوري د الله وحدانیت باندې او یوم الاخر دې مؤمن به ایمان اوري پر د آخرت باندې چې د عالم پناه کې دور کې رب العالم برادي د مخلوق سره حساب کتاب کېږي. درې والملائکه ایمان اوري فرشتو باندې ایمان بالملائکه سمانا ده. د ایمان بالملائکه مقصد هم دا دی چې دا موجود دی او دا غیر دا دی وجود د ملائکه باندې نه چې منکر شي د وجود دی نه. لکه ډیر ډاکټران ډیر سیاستدانان دا اے بی سی ډي والا خارجن هغه د وجود د ملائکه نه منکر دي. دا څه افوا ده
ځکه موږ په سترګو نه ښکارېږي دا اصل کې توطیه تمهید د انکار د وجود د الله نه فرشتې نه مني چې وجود د کارجانو مشر سر سید احمد هغه د جملې د دې نه دی منکر د فرشتو نه دی هر کال کې تفسیر یې لیکلی دی والملائکة ایمان کوم فرشتو باندې چې دا دي موجود نه چې انکار وکړي د وجود د دې نه او دا چې دا د عباد الرحمن د الله چې دعوه کوي د الوهیت لکه څنګه چې مشرکین بالملائکه دي لا عباد الرحمن چې دا د الله بندگان دي لا يعصون الله ما امرهم دا په جملې د ایمان کې داخل دي عباد الرحمن خلا يعصون الله ما امرهم خلاف نه کوي د الله د حکم نه د سره بره دا سره چې دا کې د وسل جهاروت ماروت فرشتي وي او هغه ګناه کړي وا لکه مخکې موږ تاسو ذکر کړو چې مله تقدا ان هاروت و ماروت ملکان يعذبان بخديدهما مع الزهراء وكافر بالله العظيم کافر دی عقیده بدا ساتي د ایمان بالملائکه جملې لدام دا هغه عباد الرحمن دي لا يعصون الله ما امرهم خلاف پای کې ماده خلاف پای کې نشره ماده معصیت پای کې نشره دارنګي د جملې د ایمان بالملائکه دار چې انه ليس بذكور ولا بهناسنا ونصت ذکرت باندې کې نشره ونصت ذکرت د جنات خاصه د انسان خاصه پای کې ذکرت ونصت نشره جول مرض دی وجنه هغه ساتي د اناس یو اناسا او دارنګي د دې معبودین غړي هغه ته کافر ویل کېږي د جملې د ایمان بالملائکه ایمان بوجودهم د جملې د ایمان بالملائکه چې دا کله چې نو عباد الرحمن چې دا د الله بندگان دي سره چې دی بخپل الها او ګرځي لکه مشرکین بالملائکه د جملې د ایمان بالملائکه در چې لا رسول الله ما مرو د سره چې فرشتو د ګناګار وي د جملې د ایمان بالملائکه دا د چې ليس فيه الذکور والانوث ستا لا معنا دا والملائکه دا سره چې ایمان بالله د ایمان بالملائکه مقصد یو ګرځي یو شخص یې وي تاسو چې وایي هر څه الله کوي کنه یو الله دې دا موږ صرف ماتو بالله کوي اماتو بالله ملائکته اذا جاهل مقصد دا چې بلکې والله نعوذ بالله وشادري او دا ایمان بالملائکه او ایمان بالله غنیو شادري فرق دی ایمان بالملائکه او ایمان بالملائکه د ایمان بالله والکتاب درې څلورم مؤمن به والکتاب یقین کې د الله په کتابونو باندې الکتاب او کتب منزله باندې الزام بارسه دي مطلق کتاب سو ګرځب کتاب سره چې باقي د ایمانی الکتاب ایمان او په کتب منزله باندې چې مخلوق د هدایت طرف الله پاک یو سره څلور کتاب راوړي دي یو صاحب خو خلک نه خو یو شل قران نور الله مرکزه تحقیق په دغه هاروت ماروت په دې مسله کې تحقیق وکړي چې فرشتي ګناګار نه دي دا تحقیق د کوم سلسله څخه د خلاص مناسب مګم تحقیق وکړه هغه دا ثابت چې دا خبره غلطه چې څوک هاروت او ماروت فرشتي ګناه کړي وا او دا زهرا سوره جوړ شده په دې باندې تحقیقات او حواله یا سمه چې مولانا سے خدا خبره وکړه معارف التنزيل دا مسله راغسه ده چې دا فرشتي ګناه ته نشي معارف التنزيل کوي ته معارف التنزيل خبره سینه خو چې خبره سینه ویل موږ دا نو پامت بالله چې امت بالله او کتبه ماده سی ویل جماعت بالله او کتبه او ګرندم داخل دی په هیڅ سایمان دی معارف التنزيل په کې داخل نه دی هغه په کې معارف التنزيل هم داخل وا چې کتبه کنه ولی موږ وی پامت بالله کې نو جماعت بالله او ملائکته او کتبه کنه نو کتبه کې معارف التنزيل هم داخل کو قسم مطلق کتابن کې خو بیا ګرندم کتاب دی بیا په ګرندم سایمانی نه اپنا ول کتاب کا الابلام د پر راحت دی او کتب منزله من الله مراد دی هغه مراد دی والکتاب او ایمان اوري په کتب منزله ور طرف د الله د مخلوق د هدایت نه چې اوسل څلور کتابونه دي والنبي پنځم مؤمن به دا غټ راوغسه والنبیین اور ایمان اوري په انبیاء علیهم السلام باندې چې یو لاک تیر اسلام انبیاء علیهم السلام د مخلوق د هدایت د پر الله را لګي پټو امن هغه باندې په ایمان والنبیین په ټول انبیاء باندې شارې د سره چې په باز زمانه راوړي باندې کسان چې نصارا يهودي والنبیین ایمان په ټول انبیاء علیهم السلام باندې چې الله را لګي د مخلوق د هدایت لپاره د بیان د احکامو لپاره دا اوس اصلاح د معاشري دا پنځه امور متعلق د اصلاح د عقیده دا اوس اصلاح د معاشري وات المال على حبه ذوي القربى وات المال والقيمال على حبه ضمير کی ګڼ احتمالات یو چې ضمیر راځي د مال ته وات المال على حبه والقيمال سره محبت د مال سره ان محبوب مال ورکی څنګه نور نصوص کې راځي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون نشر سي نه کوي تاسو پر چې تاسو محبوب لار نه خلق کړي دا سره چې زیاتی شي د جماعتي شي ګره زیاتی شي د جماعتي شي هغه به ورکه چې قران نور الله مرکزو بکله په داسې مقامات کې د واقع ذکر کوله وې چني دا په لو کې چا پکړه راويستو هغه په محسوس کړ چې دا میتا دا ورو کې دغه خصابي به هوته دا د نور زیرا خلاص کړو دی دیوال ته خلاص کړو هغه هي تاسو د ما دنیا د میتا د لوخه مات
نه نو پدې کې ولا راو باسي کنه چې زیاتی شي جماعتي شي مقصد دار علی حبه محبوب باب ولا ورکه علی حبه وات المال علی حبه ورکه ما ذرا سد من دین ما سین محبوب باب ورکه لن تنال بر حتا تنفوا ما حتا يا الذين انفقوا من طيبات ما كسبتم دیم چې زمير راجي دي الله تا وات المال على حبه مخکې ذکر دي ورکی ما در صدمه دي الله سے اشاره اخلاص سره ان په نهایت اخلاص معنی د حب الله د وجه نور اغراض وجنه د حب الله اشاره اخلاص سره کیږي وات المال على حبه ورکی ما لرا سره د من دي د الله سے په نهایت اخلاص معنی على وات المال على حبه دریم زمير راجي دا اتيان تا فاتا کې دي د اعدل هو اقرب للتقوى د خبرې نه دي معنا دا چې په دې صورت کې وات المال على حبه ورکی ما درسه د محبت د دینه د ورکول سره دا سره چې زری پچوي په دا ورکول سره مینوي په دې ورکول باندې وات المال على حبه ورکی ما درسه د ورکول سره د مینه دي ورکول سره مینوي ورک په لار د الله کې وات المال على حبه د سره چې سمجبري دی وجنه ورکی وات المال على حبه ورکی ما درسه د مینه دي ورکول سره او به مصرف کې ورکې بل شرط ذویل قربا خپل وارته یو خپل وارته اول حق لاغي ذکر یې مخې کړه ذویل قربا خپل وارته دیمل یتاما اتمانان ته دریمل مساکین عجزانان ته تضرب ابن السبيل مسافر ته او پنځم والسائلین محتاجین ته السائل المحتاجین چې اظهار د خپل حاجت کې والسائلین محتاجین ته اظهار کې د خپل حاجت او شپږم مفر رقاب آزادول د ګردنونو کې دې ته شامل دي چې مکروز یو د قرض گردن آزاد کیا غسه خګړو کې دې تم شامل دي چې قیدی دي او داغه د گردن حفاظ کې د قید نه دې تم شامل دي چې دا گردن محبوس سے غلامای کې او مقاصد کا ذکر کوي مفسر المقاتبین او فر رقاب آزاد ولد غلامان کې دا اوس اصلاح د عمل دا شپږ امور د فاضل اصلاح د مزه په دې سم معاشري اصلاح راځي دا اوس اصلاح العمل وقام الصلاه واتى الزکات فابد د مازی دا سره جوړ جګول په خغول او جمعه ګل داوی اقامت معنی من کړي اقامت الصلاه محافظه الصلاه اقامت الصلاه دوام الصلاه اقامت الصلاه ترویج الصلاه د مفسرین معنی ټول راځي دي تا او اقامت الصلاه ذکر مشر قران اور الله برکته ما محور معنا کولا ټول چې کوم جزئیات ذکر کوي مفسرین هغه دي کې داخل شو واقام الصلاه پابند وي نماز واده مات الزکات ورګي حق واجبہ مخکې حکم هغه وات المال هغه حکم مندوبي دا حکم وجبي وات المال وات الزکات ورکه حق واجبہ فمال کې دریم المفور بیادی مذا عهد فكون کې فلوس باندې کالو دې الله سکړي کلو دې بندگان سکړي کله چې دې لوز کې داسې چلو ځنی واسه د خرټې وی لکه دې زمای د خلق او خصوصا د سیاسي خلکو د سیاسي خلکو چې څه اصول دي لا ټول اسې د خرټې چې کله صورت راشي بیمانه هر څه جوړي کوڅه جوړو او بجلی را ولو سړکونه جوړو نالې جوړو دا کوم نو خرید نه جوړم بیروزګار پر روزګار باندې د کوم ته خاري سره د پلاس کار سي روزګار پیدا کوم دا پیدا کوم دا ول بغرتي او به چې کله ته حاصل شي به څوک مخم نه ګوري والوفور بها دي بذا عهد وفاكون کې په لذون باندې عهد کله چې دی لوز کی او تلورم والصابرين في الباساء والضراء وحين الباس صبر کون کې في الباساء په حين د دنګ د صحیح کې محاوري معنی باس باسا جبر بوسا بوس تکلیف د بیماری ته ویل کېږي فل باسا وخت د صحیح کې فقر او پاک فراشي داږي کې جزا فزر کې فاق کې صبر کوي فل باسا وخت د څنګه د صحیح کې والضراء وخت د ضرر بدن ته ویل کېږي بسبب د بیماری سره فل باسا وخت د څنګه د صحیح کې والضراء وخت د بیماری کې په دې دوه تکلیفونو باندې صبر کوي درې وحین الباس او صبر کول کې به د جنگ کې چې کافر سره مقابله په میدان کې راشي کلک میدان کې ودرېږي شان اړي وحین الباس په وخت د جنگ کې خلم سبا ټولو کام مسلمانانو شاړه ولې دا هغه لاس خو خود مفلوج دي خو جبې مفلوج دي په جبم جهاد نشي کولای بلکې ضروري مفلوج دي پس ځکه د کافر دا کار بد نه غني چپاره می جرګه چې دا کافر کمزورو کوي نه دای پس ځکه ناراضي بلکې وتخوي وحین الباس صبر کول کې په وخت د بیماری کې وسوس او تنصي کې صبر کول کې بحید بیماری کې او د تکلیف
جنگون کی وحین الباس وقت جنگ کفار سرا اولئک الذین صدقوا لا کسان چې اصلاح د عقیده مرا وصلا پدغه بیوم فیذو امور سرا اصلاح د ما سره مسلا پدغه فټو امور سرا اصلاح د عمل مرا په امور سرا اولئک الذین صدقوا ذا کسان رشتری ایمان والا دي اولئک هم المتقون او دا کسان دي متقان ځان بچ کول کې شرک د معصیت نه لا تهذیب الاخلاق وس سیاست مدنی مسائل خلاصه کې من ذکر کړ بیان دو څلور اصول اول قصاص من الظالم یا ایها الذین آمنوا كتب علیکم القصاص فی القتل او ایمان والو پرشوره پتا سمر بدا غسل قصاص معنا ذکر کې امام راضی نو فصیح ذکر کې مساوات په اخذ الحق قصاص او مساوات په اخذ الحق په اخذ حق د فرد مظلوم د ظالم لا كتب علیکم القصاص پرشوره پتا فی القتل بیان د ما هو کامل نور فجروه کې دا مسول جروح قصاص کچره دي خدا بیان د فرد کامل پرشوره پتا سمر بدا غسل فی القتل هو جرشو کې الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى الحر قاتل واقع شي الحر بالحر بقصاص کې بحر باندې غلام په غلام باندې خدا په خدا باندې د دې ظاهر مفهوم بل حاسا امام شافعی نور ائمه ذکر کوي چې حر په مقابل د حر کې قصاص کیږي او د غلام په عوض کې نه غلام دار کې انصاف په عوض انسان کې په بار د مذکر کې نه او د حلال بس کام دی چې قاتل با قصاص کیږي کا قاتل عبد وي کا قاتل حر وي کا قاتل نارینه وي کا قاتل زنانه وي او دا قاعده ده چې تنسیس به شی نفي د بعدانه کې د اصول شاشي د واخر ټول اصول ذکر کوي تنسیس به شی نفي د بعدانه کې بلکې ماده په حکم د توقف پر څو پر دلیل اخر پورې موقوف دی دا ثابت شو پر اساس چې حر په عوض د حر کې قصاص کیږي وس حر په عوض د غلام کې قصاص کیږي سیاست کیږي نه نفي کې نسبت کې دا د نور نصوص سره معلومه ده مطلق لګورا د دیو جن حناف ذکر کوي چې دلته کې د فرد رد د جهل د جهاله د فائدې اعتقاد د جهاله د فاره د زماني د جهالت کې دا قاعده وداغي چې غلام قاتل واقع شنه موږ غلام قتل کو موږ به دې فیوز کې اصل قتل کو که زنانه قاتل واقع شنه موږ زنانه قتل کو دې فیوز کې باندې قتل کو نو دا غي د ذات د رد د فائدہ ذکر شته څنګه چې حکم غیر منصوص غیر مراد لري الحر بالحر حر به ذات کې فیوز د حر کې ال قاتل به ذات کې هر څوک چې واقع شو ولا فیوز دی ولا کې زنانه په مقابله د فیوز کې د تفسیر به شی د بعدان کوي مسله دا چې مطلق نفس قاتل هغه به واسطه مقتات کیږي په عوض د نفس مقتوله کې قاتل لفظ لا هغه څوی کلاری نوی او کزلالوی ک غلام یا کوهروی وګوره سورته مائده چې مطلق نفس مقتات کیږي سورته مائده سورته مائده 2 نمبر سورة مائدہ 45 نمبر آیات وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فذكر من قديم عن التوراة او ما نقلا د شاهد من قبلنا چې نقل شي بیان کاری نه دلیل او حجت وي وكتبنا عليهم فذكر من قديم عن اسرائيل ما في التوراة کې دا مسله ان النفس بالنفس مطلق ده چې نفس قاتل به قصاص کې په عوض د نفس مقتوله کې کاغه مذکر وي کوم مؤنث وي که عبد وي که حر وي احناف په دې عموم باندې استدلال پیش کړي او دا غذرا د اصول شاسره واخله برا ذکر کې تلویح توضیح کوي چې تنسیش به شی نه په معدان کوي هغه موقوف دی په دلیل اخر پورې الله الله دلیل اخر دا دی الله النفس بالنفس ولا رب النفس قاتل بغزادي به وز نفس کې سرګ بڑھندې کې به وز سرګ کې فوزما پرې کولش به وز فوز کې غوږ به پرې کې به وز وق کې غاق به سيج بغوزا کې حاصل دار والجروح قصاص رول پارون دا بدلی الحر بالحر حما قاتل بغزاد کې حاصل په مقابله د حاصل کې عبد به وز عبد کې ولا او زنانا په وز زنانه کې ومن او فعله من اخيه لکه هغه تو چا وکړه شو هغه ته خپل رول د طرفنا د شیء نبرات قصاص و اتباع بالمعروف ورپسې کېدل دي د فرض او رسول مقتول په قانون شریع سره چې دا غره عقلي بدري کال کې حدیث کې تفصیل راځي جسلو خان باور کوي او بدري کال کې پنځه په قد هدا کې پنځه قسمه تفصیل به د دیت په احادیث کې موجود دي په
اتباع بالمعروف ورپسې کېدل دي د رسول مقتول دپاره په قاتل پسې په قانون شرعي سره واداون الیه سن دا قاتل ته ادا کول دي طرفه د قاتل او د رسول د قاتل نه دې طرفه کې طریقې باندې چې جنن بشي سبب شي ضرب کو فدا وشي ذالک تخفیف من ربکم دا عفو د قصاص چې شریعت کې جائز شوه کچري مستحقین د قتل عفو کوي د قصاص ذالک تخفیف من ربکم دا ساتیا طرف طرف ساسن او رحمه هذا مهربانی دا فمن تذا بعد ذالک چې قصاص معاف کو او دیت باندې راضي شو بیل تعدی کې قتل کوي فمن تذا بعد ذالک فله عذاب الیم چاچ دیو کف سافرا فله عذاب الیم دا غفر عذاب درناک ولکم فی القصاص حیات یا ترغیب امتصال د امر الهی دا د فارس تاسو اے مسلمانانو په قصاص هغه سره کې دی ژوند دې یا خوندار دا کلام ځکه چې قصاص واغستې شي نو په زیاده دی باندې کې قصاص نه د هغه دیو په ځای باندې شل مری لکه نن سبا چې قصاص چره جګړه شروع شي د یو په ځای باندې سلاو سل مری شي شل مری شي دا رنګ په دې کې لوی جلد دی چې قصاص ویو دا قانون مری خلق او جاری شي نبی وڅوک زړه کوي قتل تا ولکم فی القصاص حیات یا اول الباب خدا قانون نشته خو سر بری قبایلو کې د دې وجه هر چا جګړه شر کو پراغه سره سفر وانه شته ولکم فی القصاص حیات یا اول الباب د فارساتو بدلا کې سر کې یو لوی جلد ہے خواندارو د صحیح فکرونو لعلکم تتقون دیر فاجزان بچی تاسو الماسیتنا کتبہ دا دویم قانون تقسیم الاموال بالقانون الشرعی کتبہ علیکم اذا حضر احدکم الموت ماراکم او بے اختلاف فمنسوخیت او بعد منسوخیت لآیات کی او بیان ما هو الراجح کتبہ علیکم اذا حضر احدکم الموت فرشوید فتاس مانی کل حاضر شو تنساس مرگا ان ترک خیرہ مالا ان ترک خیرہ اگر مال چاگا پو صحیح طریقی لگی کہ لگے تعبیر بخیر سکی کئی فریدی مال لرا دام فل مسمال مالم يسمى فاعله ذو كتب الفارا فرشوید فتاس من جادر شوتن ساس امر گفرید مادر وصیت للوالدین والاقربین مور پلار دفار دخل فلوار دفار قانون شرعی سرا حقا المتقین لقد دا وصیت للمتقین سرا آیات کی د منسوخیت او د عدم منسوخیت په لحاظ اختلاف یو قول دار جمهور تابعین او د عبد الله بن عباس مقول قتاده عبد الله بن عمر له چې دا حکم اول وحلت کې وو چې د مور پلار د پلار د وصیت نور خپلوانو د پاره چې ورسري دا غیر لپاره وصیت بعد دا حکم منسوخ شو وس لاسخ څه شي لاسخ هغه آیاتونه د میراث چې تایید د میراث راغی په سورۃ النساء کې او بعد ذکر کې حدیث لا وصیت لوارث ترسیس ابو داود روایت د ترمذی روایت لا وصیت لوارث او اولاد دار چې مجموعه د آیات او د حدیث هغه د ناسخ ځکه په آیات کې تایید د حصص راغی ولې به لكل واحد منهم السدس تایید د حصص راغی د ور پلار د فاره او د نور ورثو د فاره او پر حدیث ذکر کې چې لا وصیت لوارث د جهر کبور پلار وارث شو او د سورۃ النساء باندې بیږي حصے مقرر شړي او حدیث دار چې لا وصیت لوارث مجموعه د حدیث او د آیات ناسخ شل فارضات دیم قوالدار چې دا منسوخ نه دی باقی دی محکم دی به دې کې اقوال مختلفه یو قول دا ذکر کوي چې دا مور پلار مطلق مور پلار نه دي چې راسه طرف پیدا شي هغه مور پلار چې غیر وارث وي نو مور پلار غیر وارث به څوک وي کافر چې مور پلار کافر وي نو وارث دي دا غیر فاروسیت کوي شي یا مور پلار عبد وي غلامان وي دا غیر فاروسیت کوي شي د غیر وارث مور پلار دا لکه په دې صورت کې چې یا کافر وي یا غلامان وي دا غیر فار به وصیت سره ذهب قول زموږ شيوخ دا مختار کوي چې دا هغه صورت کې نس خرادي کې معروف نه برات مال واخلي معروف نه برات مال واخلي نو به نس خرادي او کله معروف نه برات ذکر کو قانون شرعي نو دا ضرورت نشي مقصد دا چې څوک مري نو خپلوانو ته خصوصا مور پلار ته ژوند دی چې هغه د وسیت وی چې زما بال چې کوم فاتره رضا پس قانون شرعي باندې تقسیم کړي په صحیح طریقې باندې دا باندې شک نشي دا حکم باقی دی ځکه موږ ذکر کړي چې دا د اصل دی تقسیم الاموال بالقانون الشرعي او دا ذات اولاد کتب علیکم زمانہ دا شلا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت فرض فتاس مرکل حاضر شو تر صبرګه کې فریق دی مال وصیت کول مور پلار تعالی ول اقرب دادی جدید وصیت وکي چې ژوند دی ول اقربی نور خپل خپلوات بالمعروف قانون شرعي سره عبارت ده بالمعروف قانون شرعي چې زما تقسیم د مال کاغذ چاغل په قانون شرعي باندې هر وارث خپل خپل حق ورسیږي حقا علی المتقین لکه دا قسم وصیت د متقین سره فبل بدل
بدله ضمیر وصیت راځي دی نو کوم ورسته په تعویل د حکم سره چې دا باول په تعویل د حکم چې ذکر ضمیر د مذکر راوړ فبل بدله چا چې بدل کړي حکم درا چې کوم حکم بیت کړو وصیت کوم وصیت بیت کړو هغه بدل کړ فبل بدله بعد ما سمعوا چا چې بدل کړي حکم درا چې وصیت د بیت قریب الموت په ساغره جواب دی وصیت درا فإلا ما اسمه على الذين بدلوا ګناه د بدلولو دی وصیت او حکم پاک سره چې بدلی دی حکم درا الا الله سميع عليم الله رزق کله قال بندگان را کوی دی په حالات دی باندې فبل خاف تبديل فرض او کچری بل فرض هغه بیت وصیت بغیر طریقې شریعه باندې کړو او غیر راځي کې طریقې شریعه ته هغه جایز ده اول خاف من موصل علما چور کې خوف مستلزم دی علم درا ځکه امام رازی رحمت الله علیه بارا کوي اول خاف من موصل جرفن سوق چې پوه شد وصیت کول کړه جرفل په اعلان کول باندې حق لا غیر قصدا او اسمنا یا په اعلان کول باندې د حق لا قصدا فرق دی یا برس د سختی د وجه پوه شد چې دا وصیت کې خلاف شرعي کوي لکه وصیت کې سرس دی حدود سد د فضیلت باندې وصیت کاو یا په نور رسومات او بدعات باندې چې وصیت کاو یو صورت د خطا ده چې خطا یو بل صورت د قصد ده جلفل چویر د وصیت کول کله په خطا یې باندې بغیر قصد او اسمن یا په خطا یې باندې قصد اصلح بینهم اصلاح او صرف ما بین د ورثو کې وصیت راځي کې طریقې شریعه اصلح بینهم اصلاح او صرف ما د دې فلا اسماء نشری اصلاح ګناه په دې مصلح باندې فلا اسماء نشری ګناه په دې باندې الا الله غفور رحیم الله دې بخشش کوونکی مهربان دا دریب اصل مسله د سیاب للتثبت والارتباط مقصد دار د مسله د جهاد سره به تبدال شو جهاد مسله شروع وا به کې سیاب مسله راوړه دي سره بده ربط دار چې مجاهد فقاردار چې دولت کې د تدزال عادت چی ځکه جهاد کې لګا تد راځي چې صاحب شر فار ډک فکی او چتر خېټ کې سورانی بریکه نو تبص دولت کې تد برداشت وکي نو داغي صورت دار چې دا غیور دولت میاشتې کې یو میاشت رجا فرض کړه د دې لپاره چې ټریډ واخلي او دولت کې تد بیا په جهاد کې راشي چې هغه برداشت کوي چې دا تعلق سره یا ایو الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون او ایمان والو الا فی ایمان والو اور فرض او ایمان والو چې دا و دیوال کوي فرشوی د فتا سبحان روزا کما کتب علی الذین من قبلکم لقد چې فرشوی د روزا پاک اثر چې تاسو نو کې دا بیان سہولت او الله مسله البلوا اذا عبت سهلت بلوا چې رابا شرا ثانیږي دارجو بازار دا باللذ آدم آدم علیہ السلام زبانی روانه دا یو فرضی قدیمه ده آدم علیہ السلام زبانی تر دې پر وخت روانه البته دا یوازې پتا سره چې تاسو خدا وڅو سخت جبه دې خو سړی وګی کیږي دا څنګه سړی کله کله کوي او هو دا خدا اړ وخت دا څنګه سړی ورجري یوازې پتا خو نه چې دوره سخت دې باندې رااله دا په سابقه وبتر باندې البلوا اذا عبت اصل کې تاثیر ذکر کوي تاثیر کما کتب علی الذین من قبلکم څنګه بر شی په مخکلو قوم باندې دا تشبیه فنفس فرضیت کې نه په کم کې نه په کیفیت خو بیل دي د هر یو قوم د صوم لیکن فنفس فرضیت کې کما کتب علی الذین من قبلکم لکه څنګه فرض کړی شو په مخکلو قوم باندې تاسو حکمت دروځي سره لعلکم تتقون اشاره بیان حکمت اشاره لعلکم تتقون دې باندې جزاء سزا بچ کې د واسیونا اصل حکمت پر روزه کې داده څنګه ترسیس حدیث سے لعلکم تتقون دې باندې تاسو بچ شي د واسیت لا لکه حدیث کې راځي چې چا وس رسیږي د عفت او د باغداري لپاره بهترینه طریقه نکاح ده چا وس رسیږي نو هغه د نکاح کې د فائدې عفت او د باغداري او چې دا وس رسیږي نو پر یسم فإنه له وجاول به دې ټکې سم پر یو به له وجاول به درو چې کدا به وټکې مقصد دا چې پروژې سره هغه چې نعمتونه بل کړی نو په دې جبري سره هغه طاقت د شهوت کمیږي او طاقت د شهوت چې کم شو معصیت هم لري کیږي فإنه له وجاول بارد فإنه له وجاء دا رجه دې ځکه یو مقصد چې طاقت د شهوت کمیږي او اصل سبب د معصیت شهوت ته او قوت د شهوت ته نو په دې سره طاقت د شهوت کمیږي د دې وجه فإنه له وجاء دا اصل مقصد رجه عصمت او پاک دامنی عفت او پاک دامنی ځکه مارا دار یو حکمت لعلکم تتقون دې فایتا سزال بچ کی لا معصیت لا دارګې دې ته اشاره لعلکم تتقون دې فجران بچ کی د حرام نه
ناظر کې وټرګ دی د فرض ذات ساتلو د حرام را روزه نیول ته چې په روزه کې د قانون الهي مطابق خپل روټي چې ستار روټي د پټي کې د غنم شوی دی په خپل دی وړي کړی دي او دا غي روټي پخ شوی د تا ته مخه د فردل لیکلې خوري د سبا د خاطر باندې خاو پوري ستاو بودي ستادو کې بودي په مګي کې دراغي سری په جیب کې دراغي سری خې ته فرتی دي هیڅ څوک نشته لیکن لیس کې ولی قانون الهي باندې چې دا بر شاري ور کړی دا هغه چې یو په نور اوقات کې جایز دی په وخت کې حرمت راغلی دی هغه نه خوري نو پر دې بار چې همیشه هر هغه درته خېټه پړ سوالي دا معلومه ده چې حرام خور چې حرام خوري په مقصد د روزي پوهه نه دی اسه خلی ته کوله ورزولې دی چې په مقصد د روزي حرام خوري دې په مقصد د روزي پوهه نه دی چې د روزي سره روزي مقصد سره اسه خلی ته لکه د وای په شادي کوله ورزولې دی اصل مقصد د روزي حرام رضا ساتل د حرام رضا ساتل د معصیت د رضا ساتل او دا چون کې سب زیات سبب د معصیت خوراک او اسکاک د مجتهد انسان زیات مجتهد انسان د درې سوزونه دي خوراک اسکاک جما د دیو جن د تعریف دروځي کې ذکر کوي چې دا تر عبارت دی نفس امساک او په شریعت کې امساک د مفترات او سلاسونه دا بیان چې اصل مجتهد انسان د نور هر مجتهد خصوصا خلاف شرعت دا غیر بازار ساتي لعلکم تتقون د دې لپاره چې تاسو ځان بچ کړئ حرام ولا لعلکم تتقون د جملې د حکم ولا د جملې د حکم ولا د حکم ولا چې سره د فقیر په حالت باندې پوي شي غنی د فقیر په حالت باندې پوي شي او هغه باندې رحم کوي ځکه غنی همیشه لپاره خېټه وړي سورې په کې فریدي دا غنی د اغنیاو داغه د خوراک اسکا کې خپل طریقې دي ځان جوړ کړي یو تر بیٹ چا وای بیٹ چا پیژني دا چې کله لاوت را پاتې کې خبردار خپل باندې لوکر ورته پیری نیولي لوکر غنی هغه چرباګ را پاتې دري او دا چې کله سرګ را پورته کړه ورکه دې د بیٹ چا دی وای ګر مو دا پهلې د نیولي بردار خپل باندې یو پیری وسی ګر بیا بیا تبریو ذکر نو بیا چې سلاح بجی شي لاس بجی شي بیا ولا خور تیار کړي سب دا ناشتي وی دا گئی او دا نور دا شي وی ګر بیا خور ته کیږي سب ځان موډ کړه نو بیا په وخت باندې خوراک نشي کولای نو بیا 3 بجې ولا بیا خور تیار کړي نو بیا لا بیا خوريږي نو بیا په وخت باندې خوراک نشي بیا ور سوور سي ګر په ور زور بجې ولا بیا خور تیار کړي ګر دا پوکی د خوري راخيږي همیشه په دار کبي درمي د خپل خپل په تکلیف کړي لا دا چې د همیشه په ډک پچی د غریب په حالت وسو بشي د چلو جوړی شي دا ګوګل تشي د لبه د فقیر په حالت باندې پیش کړه قاصری او چرتا د بادشاہ لوروا چې دا خلک وګي د قاصری دا فولا او چرګار وری نخري هغه ته هر وخت فولا او چر حاصل داخله چې د نور خلکو همیشه لپاره فولا او چر حاصل وي دا لپاره دي چې غریتا خپل حالت معلوم شي او حالت د فقیر معلوم کی حالت د فقیر فقیر باندې رحم شي او تلورم حکمت د فار د قدر النعمت قدر النعمت هر چا له شکرې نعمت دا نعمت شکریا او دا قدر هر ور دي چې نشي ساره نو چې کله دې همیشه لپاره ډک فکوي نو د نعمت شکر به ساده کې دې چې کله وګی شي دا علاوه پته ورګي به د نعمت شکر ادا کې الحمدلله به بقال الحمدلله وي ګل چې وګی شي دا لکه سره چې تګ شي دا انا دوبو غت خپل ورته معلوم شي او چې کله وګی شي دا اړو ته روټي خپل معلوم شي او خپل دې پوي شي شکر به ادا کی دا بسره د روټي خو دوه قسم واقع دوه کله خلکو یو روزدار دیب زمیدار د دوه کسانو دروټه خرواګس یو روزدار هغه په خر به ګر ته سبه شوړې ته وی چې راوګل شوی ګر او خپل او لذت بلکې هر څه چې دا وخت حاضر شي ګر او بل زمیدار هغه دروټه خرواګس د دوه خاصه بردار کړه چرګار براوړیا په خپل چرګار به ګر راسي بردار کې چې معمولی معاملې شی به تروشي کې ټول نارو ته خجرار ورځي خورو خلکو باندې پابندي کوي په فرض باندې پابندي نه کوي هغه روټي ټول بردار کړه یو خانو دا هغه د بنگلې دلازي یو زمیدارو او دا د زمیدار چې یو د شور دی دا زمیدار بالکل حسب خټو باندې ګرځي غډا لیکاو غډا چې لا کم ډنډ نه سمې ګر خځه ولا روټي راوړه زمیدار یو په پوله باندې یو تر تواړه ولا بلبل تر تواړه ولا کني په دې دې سم اس جوړ کو او بخې د ښکارې کې خدلا او دا خان ته په دوربین کې داسې ګوي روټي ولا ډېر مزه وکړه سب ښکارې ته څنګه لګل دا بل ول دې خځه ته ویلې چې هوته د روټي ورسي زیبن مکوما دا هغه وخت چې روټي راغله دې سړې سپورته ورته ګوري چې روټي بکر وخت یو شلق دې ګول به تور کې غوسه بل ورغله چې روټي راځه لګل هغه مخکې ورته ویلي په دې وخت کې ولا لوکر بس ورغی وی خان دې غواړي نو هغه غبراو شو مې زما دي جامو ته نه ګوري وی خان چې په دې جامو کې ورا دي
دا کمی جامې دي مجبور غریب لاړ چې لاړ هغه موږ براويګا روټي مله پخره چې مله کړې ټیم بخړې دا چې خو هغه شان به خو چې کوم ډنډ کې نه خوړلا ویل هغه شان به خو ډنډ ته راوړي د تاسو مکه نشم چا ته راوړي بیا تاسو مکه نشم کړل دوه قسم خلکو روټي خو واغ دي نور خاصه بردار کړي نه چې یو زمیدار دی ورجدار لعلکم تتقون دې لپاره چې تاسو ځان بچ کړئ نو بل حکمت په دام دی لعلکم تتقون دې لپاره چې تاسو ځان بچ کړئ د مال حرامنا لعلکم تتقون چې بچ شئ د مداهنت رسوسینا بچ شئ تاسو د ناشکرینا لعلکم تتقون بچ شئ د معصیتنا دا بل سہولت کله موږ براویږي چې جمع دې خېټه د شي دي خني بم چی کنه ایام معدودات دیر شو دي او کم دې شو دي تاسو ځان باندې سخت راوسره ایام معدودات دا بل سہولت ایام معدودات یو څوره دې شمیر کړی شوی دي دا دریم سہولت تا باندې صدام لازم نه چې مسافر شي مریض شي خامہ خرجنه شي ترخیص پکې شته دي امن کان منکم مریضا او علی سفر فائده من ایام اخرى فساعدوا جوساسن بیمار او رجن شټینګوله یا ته تکلیف پروجینه ولکي او علی سفر یا په سفر باندې وی فائده فل یفتر تقدیر د عبارت فر یفتر فارا اجازت دې شروع دې ماته کی جرجه ما تکړه نو فائده من ایام اخرى دغه جرجه نه ماته کړي خدای په خپل دا فی تفریه دې ته ویل کیږي چې دا متفریه په مقدر باندې کچره سړی معذور وي د مرض د وجنا سفر د وجنا او رجوع ته نقصان وي نو فل یفتر شاری اجازه کړي دي چې دې افطار وکي او چې افطار وکړي نو فاله فائده من ایام فد باندې شمیر د نور ورځو او به قضا وي په نور ورځو کې مل ایام اخر مثلا وقاله دې مسله مستنبط کړي چې یو مریض د بیماری په حالت کې روزي وخړلې یا د سفر په حالت کې روزي وخړلې او نور ورځې پیرادلې نه مرض کې مړ شو په دغه مرض کې مړ شو صحت یې ونه موند په دغه سفر کې مړ شو اقامت ورځې ونه په دغه باندې فدیه نشته ځکه فائده من ایام اخر چې هغه صحت ورځې وبي او د اقامت ورځې او هغه کې روزي ونی سره بیا په دغه باندې فدیه وي فائده من ایام اخر شمیر د نور ورځونه وعلى الذين يطيقون فدیه الطعام مسکین دا د جملې د هغه آیاتونو نه دي چې منسوخیت محکمیت کې خلاف دي یو قول لکه منقول دا سلمۃ الاقوال چې بخاری ذکر کوي دا عبد الله ابن عمر نه چې دا حکم په اول وحالت کې به منسوخ وګرځیدو اول وحالت کې کوم کې ذکر شو کوم الذين من قبلكم لعلكم تتقون على الذين سجاغي امتون کې تخیر د فدیه ور کولو او دا کې درجه نه ولو په دې امت کې په اول وحالت کې دا وعلى الذين چې قطر رجلسي او کې فدیه ورکه تخیرو دا حکم وو د تخیر د فدیه ور کولو په دې درجه باندې او درجه دی ولو به حکم مرسوخ ناسخ کوم دی ناسخ را روانه ثمن شاهد منکم الشهر فلیصمه را روانه ثمن شاهد منکم الشهر فلیصمه چې ساجد سروجی تانو به خام خارج شي دغه ناسخ لپاره دی دیم قول د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ چاوي مرسوخ نه دی او دا حکم باقی دی جو حکم باقی دی به غړي مانی وعلى الذين يطيقونه لا بقدر ذکر کوي وعلى الذين لا يطيقونه او د دې محمل هغه مطلقاً منسوخ نه دی هغه شیخ فانی او شیخ خای فانیا بډې بوډا وعلى الذين يطيقونه باکسان چې طاقت درجی لري باغی باندې فدیه چې توام د مسکین دی هغه دې ماته کوي روزه او فدیه ور کوي یا د حمزه د باب حال د فرض سر تقلید را ضرورت شری معنا داشه وعلى الذين يطيقونه باکسان چې سر شوی طاقت دغه حمزه له باب حال السلب باکسان چې سر شوی طاقت دغه هغه تراجی دا غلام تقدیر حضرت پاتې نشه هغه سان چې مسلم شوی طاقت داغي طاقت دی له کبوډا بډای فدیت الفاقی باندې فیذر چې تواد مسکین دي دریم شاد شیخ کشمیر رحمت الله دی تقدیر د لام یا حمزه باب حر دا د عوام مفسرینو د هغه قول دی او دا مستفاد د محققین مفسرین اصل کې طاقت معنا څه فعل الشی مع الکلفت خو طاقت لفظ معنا سره فعل الشی مع الکلفت قول د شی سره د مشقت نه دي ته ویل کیږي هغه ته تقدیر د لام باغ سو دي ته ضرورت نشته دغه بعضی نسخونه قرات کې دا یو تو یکونه راضی وعلى الذين يطيقون فدیه الطعام پاکستان باندې طاقت دروجی لري خو مال مشقت روزه سر در رسول شو پته په راضی چورجه ورسی ته په راضی دا مشقت معنا شته وعلى الذين يطيقون پاکستان چې طاقت دروجی لري خو مال مشقت سره مشقت نه چې مشقت په وی فدیه الطعام مسکینا فدیه چې توانې د څه بوډا چې هغه روزه سر در رسول
کولې شي خو لیکن تبو سفرازي درد سر سفرازي په سبب د بڑا تو باندې لاغي ته اختیار دی کفي دی ورکه کورجن سي وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين آقا چې طاقت درجه لري خو مع المشقت فقيمن في درجه طعام د عجز دی څلورم قول دا شاول الله رحمت الله علیه هغه ذکر کوي چې دې مراد سرسیاده او معنا دا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين او دا دلیل د احناف چې سرسیا واجب ده وعلى الذين يطيقونه ضمیر راجع فدیه تا معنا دا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فاقا چې طاقت د فدیه لري غنی او فدیه دا کولای شي سرسیا مراد سرسیا ده وعلى الذين يطيقونه کسان چې طاقت لري د فدیه هغه باندې فدیه چې طعام د عجز ده خود دو قسم اعتراض واردېږي په معنا د شاور الله نحو بالحاض باندې د نحویت په قانون باندې یو ضمیر چې فدیه تراجی شي نه خو مؤخر ده دا خو ازمار قبل ذکر راغی او دا الله مسله ده ته نحوه شروع د کافیه فوری بارش جاهی فوری ازمار قبل ذکر هم نه ده د مطابقت ما بین دراجه د مرجی کې ضروری ده په تذکیر و تانیث فیت المورث ضمیر جاهی دراجه دا خو مذکر ده نو داول اعتراض جواب ازمار قبل ذکر مره ده خو مطلقاً نه تاسو ولسری په عمده کې ناجائز په بزله کې سره په بزله کې ناجائز په عمده کې جائز به عبارت اخرى ازمار قبل ذکر مره ده خو لفظن او رتبتن دواړه راشي او کوم چې لفظن وی رتبتن نیوی هغه جائز ده دلته کې دې خبرې نه ده ازمار قبل ذکر راغلی ده خو رتبتن لفظن رتبتن ځکه فیدتون مبتدا مؤخر ده او الذين كنت يكونوا خبر مقدم ده او رتبه مبتدا مقدم وي رتبه مقدم وي نو تقدیم تاخير راغی د مرجع خو لفظن رتبه رتبه کې فیدتون مخکې ده نو چې رتبه کې مخکې شي رضا قبل ذکر مطلقاً رانه او دا جائز ده د دې به جواب چې مطابقت درجه د مرجع نه دا سړی راسانه ده کله لحاظ د مصداق کله لحاظ د لفظ فدیه خپل لفظ مؤنث خو مصداق سره طعام مسکین او طعام مذکر دی وجه جهاد زمیر د مذکر په اعتبار د مصداق شو سلام فنذب قول د علامه ابن تیمه یعنی دغه معنا ذکر کی چې شاول الله دی خو شاولیات د فدیه نه مراد سره اخلي حکم وجوبي وي علامه دې د مراد فدیه صدقه اخلي حکم استحبابي وي مقصد دا چې دغه وینا مطابق چې کله تا عبادت بدنی وکړو چې ونه ولا ما خام کې مسکین بوزا او موړه کا چې صدقه مالی مشي دواړه نو دا هغه د وینا مطابق حکم استحبابي د فدیه د مراد صدقه مندوبي هغه کسان چې طاقت د فدیه لري تو امر کول شي هغه باندې فدیه استحبابات چې تو عام د عاجز د چې ما خام دی عاجز موړ کې شپږم شاذ او شاعر کشمیر رحمت الله علیه ذکر کوي هغه ذکر کوي په عرب شادي کې ذکر کوي چې دې مراد هغه ایام 20 دي د روزي مراد سره ایام 20 مراد دي ایام د صيام دي مراد به باقی دي ان په حدیث کې راځي چې درې میاشتې درې ورځې په میاشت کې روزه ول مندوب مستحب دي کله اول نه کله اخر نه کې نه دی خو لیکن ایام 20 چې وته ویل کېږي نو د لسم ثالثم بن لسم دا بهتر دي اوس که سړی دغه درې روزې لري اختیار دی او کداغي په دې درې فدیه ورکړي دا به استحباب باندې داخلي نه دا په بار د ایام 20 کې نو حکم وسم باقی دی چې وسم کې سړی په میاشت کې درې روزې لري استحباب او کله درې روزې په دې باندې درې فدیه ورکړي وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين رواه معاذ رضی الله عنه رواه جابر بن ابو داود کې راځي هغه ايت دلیلی وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين کسان چې طاقت لري او طاقت لري درجه فقيه باندې فدیه چې طعام د عاجز دی ومن تطوع خیرات چا چې نیکی وکړه والله نیکی وکړه زیاته هغه چا چې ته وکړي کوي تطوع اصل معنا ازدياد چا چې ته وکړي کوي او خیر الله دا ولا د فارغ ده وان تصوم خیر لكم چرجول سي تاسو دا ساسر فارغ ولا ان كنتم تعلمون که تاسو پیږي شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس لا وجر تعین دروجو پر شهر رمضان کې په دورس کال میاشت کې په دې کال کې داغه وجہ جوړ کی شروع د نزول په دې میاشت کې شوا الله دې لدا خیر برکت امر کو چې پر دې دروجه په دې کې راغی شهر رمضان الذي انزل فيه القران میاشت رمضان هغه مبارک میاشت انزل فيه القران دو معنی دي یو دا شروع ځکه قران خو په درش کال کې راغلی دی نو مقصد چې شروع په دې کې شوی دا او به اختتام په درش کال کې راغلی دی یا ارسل دفعه واحده در محفوظ سماعت زیاته په وخت په داسې مقام کې چې جبريل اخذ شي کوي به داسې مقام دراول لکه سماعت زیاته چې جبريل داغه اخذ کاو ما میاشت رمضان هغه میاشت چې نازل شوی دی په قرآن در محفوظ سماعت زیاته به
شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن میاشت رمضان هغه مبارک میاشت چې شروع شوی دا هغه کې د نزول د قرآن بلکې ذکر کوي محدثین چې ټول آسماني کتابونه اصل کې راغلي په رمضان کې هدى للناس داس قرآن چې هدایت کوونکی د خلقو ته مبینات من الهدى او واضح دلایل د هدایت د دین دي والفرقان داس قرآن چې بیلونکی د حق او د باطل دی چې هر کله دې میاشت دومره برکت ورکړی شو چې شروع د نزول قرآن بلکې شروع د نزول د آسماني کتابونو په دې کې شوی دا فمن شهدا بقار چې دې لحاظ وکړي او د دې تعظیم کوي جمله تعظیم لدار چې من شهدا منکم مشارف علی سبو چې حاضر شه تاسو د دې میاشت روزه دی ورې څخه عمل کار به درابات کو اشاره دي تر چې دا حکم د ترخیص په حالت د مرض کې دا باقی دی اگر که احکام منسوخ شو لیکن حکم د ترخیص هغه باقی دی عمل کار مریض علی صبر فائدۃ بالایام الاخر سوچ بیمار وي یا صبر باندې دا اگر بیماری تار جایز دی